ولقد آتینا او خامخا په تحقیق سره ورکړو مونږ موسی علیه السلام ته کتاب تورات. وقفینا او پرله پسې لیږلي مونږه من بعده رستو د هغه نه بالرسل نور پیغمبران. وآتینا ورکړو مونږه عیسی ابن مریم حضرت عیسی زوی د مریم ته البینات واضح معجزات. وایدناه او مضبوط کړو مونږه دا بروح القدس په هغه پاکه فرشته باندې. افکلما آیا پس هر کله جاءکم چې راشي تاسو ته رسول یو پیغمبر بما په هغه حکمونو باندې لا تهوا چې نه خوښی انفسکم نفسونه ستاسو استکبرتم نو تاسو ځان غټ ګڼئ ففریقا وی وډله کذبتم دروغجنه ګڼئ وفریقا او بله ډله تقتلون وژنئ. وقالو او وایي دی قلوبنا زړونه زمونږه غلفون په پردو کې دي. یا دویمه معنی زړونه زمونږه غلفون ډک دي د علم نه. بل لعنهم الله نه بلکې لعنت کړی دی په دې باندې الله تعالی لعنت کړی دی یعنی شړلی دی دی لره الله تعالی د خپل رحمت نه بکفرهم په سبب د کفر د دی. فقلیلا ما یؤمنون پس ډېر لږ دی ایمان راوړي. ولما هر کله جاءهم چې راشي دی ته کتاب من عند الله یو کتاب د طرفه د الله تعالی نه مصدق لما معهم. ولما جاءهم هر کله چې رالی دی ته کتاب من عند الله داسې کتاب چې د طرفه د الله تعالی نه و مصدق لما چې تصدیق کوونکی او د هغه څه معهم چې د دی سره و. وکانو او دی من قبل مخکې د دې نه یستفتحونه چې بیان به کولو علی الذین په کسانو باندې کفرو چې کفر یې کړی دی. فلما پس هر کله جاءهم چې رالی دا پیغمبر دی ته ما په هغه صفتونو باندې عرفو چې دی پیژندلي وو کفرو نه دی کفر وکړو به په هغه باندې. فلعنت الله پس لعنت د الله تعالی دی علی الکافرین په کافرانو باندې. بئس ما ډیر بد دی هغه شی اشتراو چې دی خرڅ کړل به په هغې سره انفسهم ځانونه خپل ان یکفرو دا چې کفر یې وکړو بما په هغه څه باندې انزل الله چې رالیږلي دی الله تعالی بغیا د وجې د ضد نه ان د دې خبرې سره ینزل الله چې رالیږي الله تعالی من فضله د خپل فضل نه علی من یشاء په هغه چا باندې چې وغواړي من عباده د بندګانو خپلو نه. فباو پس راګیر شو دی بغضبین په یوه غوسه کې علی غضبین د پاسه د بلې غوسې نه. وللکافرین د پاره د کافرانو عذاب مهین عذاب د رسوا کوونکې. و اذا قیل لهم او کله چې ویلی شي دی ته آمنو ایمان راوړئ بما په هغه کتاب باندې انزل الله چې رالیږلی دی الله تعالی قالو نو وایي دی نؤمنو موږ خو ایمان لرو موږ خو ایمان راوړو بما په هغه څه باندې انزل علینا چې رالیږلی شوي دي په موږ باندې. ویکفرون او د انکار کوي بما د هر هغه څه نه وراءه چې علاوه د دې نه دي حالانکه وهو الحق حالانکه دا کتاب حق دی مصدقا لما معهم تصدیق کوونکی دی د هغه څه چې د دی سره دی. قل وایه پیغمبره فلم تقتلون پس ولې تاسو وجل انبیاء الله پیغمبران د الله تعالی من قبل مخکې د دینه ان کنتم مؤمنین که چېرته وایي تاسو مؤمنان. ولقد جاءکم خامخا راغلی تاسو ته موسی علیه السلام بالبینات په واضحه معجزو سره. ثم اتخذتم العجل بیا ونیولو تاسو څخې لره په خدای توب باندې من بعده وروستو د تللو د هغه نه کوهي تور ته. وانتم ظالمون په داسې حال کې چې تاسو ظالمان وئ ظلم کوونکي وئ شرک کوونکي وئ. واذ اخذنا او یاد کړئ هغه وخت کله چې واخیستله موږ میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه. ورفعنا او پورته کړو موږ فوقکم ستاسو د پاسه الطور غر د تور. وویلې موږ خذو ونیسئ تاسو ما هر هغه څه آتیناکم چې درکړي دي موږ تاسو ته بقوتن په مضبوطیا سره واسمعو او خبره واورئ. قالو ویل دی سمعنا موږ واورېدله خبره وعصینا او نافرماني کوو موږ. واشربو اوسکلی شوی او فی قلوبهم په زړونو د دی کې الاجله محبت تسخی بکفرهم په سبب د کفر د دی. قل وایه پیغمبره بئس ما یأمرکم ډېر بد دی هغه شی چې حکم کوي تاسو ته به په هغې باندې ایمانکم ایمانونه ستاسو ان کنتم مؤمنین که چېرته تاسو مؤمنانې وئ. قل ته وایه پیغمبره ان کانت که چېرته یي لکم الدار الاخرة ستاسو دپاره کور د آخرت عند الله د الله تعالی په نزد باندې خالصتا خالص یوازې من دون الناس علاوه د خلکو نه. فتمنوا الموت نو تاسو آرزو وکئ تمنا وکئ د مرګ ان کنتم صادقین که چېرته تاسو رښتینې وئ. ولن یتمنوه او دی به هیڅ چرې آرزو ونه کي د دې مرګ ابدا همیشه بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه عملونو چې مخکې کړي دي لاسونو د دی. والله الله تعالی علیم پوهه دی بالظالمین په ظالمانو باندې. ولتجدنهم او خامخا بیا به مومي ته دی لره احرس الناس زید حرس کوونکي د خلکو نه علی حیات په ژوند باندې. ومن الذین او د هغه کسانو نه اشرکو چې شرک یې کړی دی یودو
یود غواړي احدهم یو تن د دینا لو یعمرو دا چې ورکړی شي دته الف عمر دا چې عمر ورکړی شي دته الف سنة زر کاله وما هو او نه دی دا بمزحزحه خلاصونکی د لره من العذاب د عذاب نه ایو عمره عمر ورکړی کېدل دته والله الله تعالی بصیر لیدونکی دی بما هغه څه لره یعملون چې دی کوي قل اوایا پیغمبر من کان هغه څوک چې عدو دشمن لجبریل د حضرت جبریل فانه پس یقینا دی جبریل نزله راوړی دی دا قرآن کریم علی قلبک ستا په زړه باندې باذن الله په حکم د الله تعالی مصدقا لما په داسې حال کې چې دا قرآن کریم تصدیق کوونکی دی لما د هغه څه بین یدیه چې مخکې د دې نه دي وهدن او هدایت دی وبشرا او زیری دی للمؤمنین دپاره د مؤمنانو من کان هغه څوک چې عدو دشمن لله د الله تعالی و ملائکته او د فرشتو د الله تعالی او رسوله او د پیغمبرانو د الله تعالی و جبریل او د جبریل و میکال او د میکائیل علیه السلام نو دا سړی دا چې نو کافر دی نو فإن الله پس یقینا الله تعالی عدو دشمن دی للکافرین د پاره د کافرانو نو الله تعالی د دم دشمن شو ولقد انزلنا او خامخا را لګلی دی منګه خامخا په تحقیق سره را لګلی دی منګه الیک تا ته آیات بینات آیاتونه واضحه واضحه وما یکفر انکار نه کوي به د دین الا الفاسقون مگر نافرمانه او کلما آیا هر کله عهد چې دی لوز کی عهدا یو لوز نبذه نو غرزید لرا فریق منهم یوډل د دینا بل اکثرهم بلکې زیاد د دینا لا یؤمنون ایمان نه وروړي ولما هر کله جاءهم چراله دیتا رسول یو پیغمبر من عند الله د طرف د الله تعالی نه مصدق لما د سی پیغمبر چې تصدیق کوونکی او دا غسو ما هم چې د دې سره نبذن اغرزولا فاغرزولوا فريق من الذين يدل دا کسانونه نبذن اغرزولوا فريق من الذين يدل دا کسانونه اوتل کتاب چې ورکړل شو ته کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا ظهورهم رستو د شاګانو د دینا کانهم تابو الکدی لا یعلمون پویږي وتبعوا او تابعداري وکړه د ما دا غسه تتلو شیاطینو چولستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاہی د سلیمان علیه السلام کې وما کفر او کفر نو کړه سلیمان علیه السلام ولکن شیاطین لیکن شیطانانو کفر کړه یعلمون الناس چې خودلو به خلکو ته السحر جادو وما انزل او نور علی گلی شوی وما انزل او تابعداري وکړه د داغه سه انزل چې علی گلی شوی علی الملکین په دوه فرشتو باندې به بابل په بابل خار کې دوه فرشتي څوک وی هاروت چې هاروت و ماروت و ما يعلمانی او نه به خودلو د دواړو د جادو من احد هیڅ یو تن ته حتی تر دې پورې یقولا چې بویل د دواړو انما نحن یقینا منغا فتنه د پاره د امتحان یو فلا تکفر پس کفر مکه او ته پس د کولو د جادو باندې فیتعلمون پس از د کوو بل خلق منهما د دې دواړو نه ما هغه څه یفرقون چې جدای به راوستله به پاغه سره بین المرء په من د خزه کې او زوجه او د خاوند داغه کې یا په من د ملګری او د ملګری کې وما هم او نو دی بزارینا ضرر ورکون کې به په دې سره من احد هیڅ یو تنته الا باذن الله مگر په حکم د الله تعالی باندې ويتعلمون او ذ کول بده ما هغه څه یزرهم چې ضرر به ورکو دیتا نقصان به ورکو دیتا ولا ينفعهم او فائدہ به نه ورکول دیتا ولقد علموا خامخ دی پویو لمن اشتراه چې خامخ هغه څوک چې غوړی کړو د جادو ماله نه بيد د لپاره په الاخرت په اخرت کې من خلاق صحیحا ولا بئس ما او خامخ ډیر بد دی هغه څه شرو به چې دی خرڅ کړل پاغي باندې انفسهم ځانون خپل لو کانوا یعلمون کاش چې دی پویدل ولو انهم او کو چرته دی آمنو ایمان راوړی وي واتقوا ځان بچ کړی وي د جادونه لمثوبة خامخا ثواب من عند الله د طرف د الله تعالی نه خیر ډیر غوره لو کانوا یعلمون کاش چې دی پویدلې حیم یا ایها الذین آمنوا ای هغه کسان چې ایمان راوړی دی لا تقولوا مو وي تاسو راعنا ټکي دراعنا لفظ مو وي وقولوا او وي تاسو انظرنا د دې په ځای باندې انظرنا وي او د دواړو معنا د زمونږ خیال وساته واسمعوا او ښه غوږ دی تاسو وللکافرین او د پاره د کافرانو عذاب علیم عذاب د دردناک ما یود الذین نه غواړي هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی دی من اهل الکتاب د کتاب ولونه ولا المشرکین او مشرکان ان دا خبره ينزل چې راولېږلی شي علیکم په تاسو باندې من خیرین څه خیر من ربکم نه طرفه د رب ستاسو نه والله او الله تعالی یختص خاص کوي برحمته په خپل رحمت پسې مې یشاء چاله چې غواړي والله الله تعالی ذو الفضل العظیم د لوی فضل والا دی ما ننسخ هغه چې منسوخ کو مونږه من آیتین دی او آیت نه او ننسها یا هیر کو هغې لره ستانه د یا د پیغمبر د ذهن نه هیرې کو نأتي نو راتلل کو مونږه بخیري منها په ډېر غوره سره د هغې نه او مثلها یا په شانته د هغې په ثواب کې
علم تعلم آیت نه پویا ان الله چې یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والا دی. علم تعلم آیت نه پویا ان الله چې یقینا الله تعالی له دا خاص داغه دپاره ملک السماوات بادشاهي د اسمانونو ده والارض او د ځمکې ده. وما لکم ونشته دی ستاسو دپاره من دون الله سوا د الله تعالی نه من ولیین څوک دوست ولا نصیرین او نه څوک مددګار. ام تریدون آیا غواړئ تاسو ان دا خبره تسألو چې تپوسونه وکړئ تاسو رسولکم د پیغمبر خپل نه کما سئله لکه څنګه چې تپوسونه کړی شوي موسی د موسی علیه السلام نه من قبل مخکې پخوا. ومن یتبدل الکفر هغه څوک چې په بدل کې واخلي کفر لره بالایمان په مقابله د ایمان یا په بدل د ایمان کې فقد ضل پس خامخا خطا شو دا سواء السبیل د سمې لارې نه. ود غواړي کثیر من اهل الكتاب ډیر د کتاب والو نه لو یردونکم دا چې واړی تاسو لره من بعد ایمانکم رستو د ایمانونو ستاسو نه کفارن کافران یعنی کفر تم واړی حسدا د وجې د کینې نه من عند انفسهم د طرفه د نفسونو د دینه من بعد ما رستو د دینه تبینا چې ښه واضحه شو لهم دیو ته الحق حق فعفو پس عفو وکئ وصفحو او مخ واړوئ د دینه حتی تر دې پورې یأتی الله چې راولي الله تعالی بامره حکم خپل. ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر په هر یو شی باندې قدرت والا دی. واقیموا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه وآتوا الزکات او ورکوئ زکات. وما او هغه څه تقدمو چې مخکې کوئ تاسو لانفسکم دپاره د ځانونو خپلو من خیر د څه نیکۍ نه تجدوه بیا به مومئ تاسو هغې لره عند الله د الله تعالی خواته. ان الله یقینا الله تعالی بما په هغه څه باندې تعملونه چې کوئ تاسو بصیر لیدونکی دی. وقالو او وایي دا یهود او نصارا لن يدخل الجنة هیڅ چرې به داخل نشي جنت ته الا مگر من هغه څوک کانه چې یهودن یهودي او نصارا یا نصرانی تلک دغه امانیهم ارزوګانې د دی دي. او پیونډی شیخ سے فرمائے تلک دا یہ امانیهم انکے بکواسات ہیں دا د دیو بکواسونه دي. تلک امانیهم دا ارزوګانې د دی دي. قل او پیغمبره هاتو راوړئ تاسو برهانکم خپل مضبوط دلیل ان کنتم صادقین که شرط تاسو رښتینی وئ. بالا ولنا من اسلم قانون سنلو قانون واورئ قانون دا دی من اسلم چا چې کېښودله وجهه غاړه خپله لله الله تعالی ته وهو په داسې حال کې چې دا محسن متبع د سنتو نیکي کوونکی او یعنی تابعداري کوونکی د سنتو فله پس د ده دپاره اجره اجر د ده به عند ربه په نزد د رب د ده ولا خوف او نه به یې علیهم په دیو باندې ولا هم یحزنون او نه به دی غمجن کیږي. قالت اليهود او وایي یهودیان لیست النصارى نه د عیسایان علی شیء په هیڅ شي باندې. وقالت النصارى او وایي عیسایان لیست اليهود چې نه دی یهود علی شیء په هیڅ دین باندې وهم یتلون الکتاب او حال دا چې دی لولي کتاب لره. کذالک دغرنګي قال الذين ویلي واغه کسانو لا یعلمون چې نه پوهېدل مثل قولهم په شانته د وینا د دی. فالله پس الله تعالی یحکم فیصله به وکړي بینهم په منځ د دی کې یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې فیما کانو په هغه څه کې چې ودی فیه په هغې کې یختلفون چې اختلاف به کو. ومن ازلم او څوک دی ډېر غټ ظالم په منع کوونکو کې ممن د هغه چا نه منعه چې منع کوي مساجد الله جماعتونه د الله تعالی ان د دې خبرې نه یذکره چې یاد کړی شي فیها په هغې کې اسمه نوم د الله تعالی وسعه او کوشش کوي فی خرابها په ورانولو د هغې کې اولئک دغه کسان ما کان لهم نشته دی د دی دپاره ان یدخلوها دا چې داخل شي دی دې جوماتونو ته الا خائفین مگر یریدونکي لهم د دی دپاره فی الدنیا په دنیا کې خزي رسوایی ده ولهم او د دی دپاره فی الاخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب دی لوی. ولله او خاص د الله تعالی دپاره المشرقو طرف د مشرق دی والمغربو او طرف د مغرب دی. فاینما پس کم طرف ته تولو چې مخ اړوئ تاسو فثم پس هلته وجه الله رضا د الله تعالی ده. ان الله یقینا الله تعالی واسع علیم پراخي راوستونکی دی پوهه ذات دی. وقالو اتخذ الله وایي دا خلق نیولی د الله تعالی ولد نائب سبحانه پاک دی الله تعالی د نائب نه توبه توبه پاک دی الله تعالی د دې نه بل له بلکې خاص دی الله تعالی دپاره دي ما هغه څه فی السماوات چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکه کې دي کل له ټول دی الله تعالی ته قانتون عاجزي کوونکي دي.
بدیع السماوات بی مثال پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض او د ځمکې. و اذا قضا او کله چې فیصله وکړي امرا د یو کار فانما یقول پس یقینا وایي له هغه ته کن شه فیکون نو هغه موجود شي. وقال الذین وایي هغه کسان لا یعلمون چې نه پوهېږي لولا یکلمنا الله ولې خبرې نه کوي زمونږ سره الله تعالی او تأتینا او ولې نه راځي مونږ ته آیتون څه معجزه زمونږ د خوښې. کذلک دغه رنګې قال الذین ویلي هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه و مثل قولهم په شانته د ویناګانو د دی په شانته د وینا د دی تشابهت یو شانته شوي دي قلوبهم زړونه د دی په انکار کې یا په ړندوالي کې. قد بینا الآیات خامخا واضحه بیان کړي دي موږ آیاتونه لقوم یوقنون دپاره دا قوم چې هغه یقین کوي. انا ارسلناک یقینا موږ لېږلی ته بالحق په حق سره یا بالحق دپاره د ښکاره کولو د حق بشیرا زیره ورکوونکی په داسې حال کې چې زیره ورکوونکی ته و نذیرا او یېروونکی. ولا تسألو او ستا نه به تپوس نه کېږي عن اصحاب الجحیم د دوزخیانو په باره کې په باره د جهنمینو کې. ولن ترضا او هیچرې به راضي نه شي عنک ستانه الیهود یهود ولن نصارا او نه عیسایان نصرانیان حتی تر دې پورې تتبع چې ته ورپسې شي تابعداري وکړي ته ملتهم د دین د هغو. قل ورته وایه پیغمبره ان هدی الله یقینا هدایت د الله تعالی هو الهدی همدا هدایت دی. ولئن اتبعت او که چېرته ته تابعداري وکړله اهواهم د خواهشاتو د دی بعد الذي پس د هغې نه جاءک چې راله تا ته من العلم د پوهې نه ما لکه نو نه به ستا دپاره من الله د طرفه د الله تعالی نه من ولي څوک دوست ولا نصیر نه څوک مددګار. الذین هغه کسان آتیناهم الکتابه چې ورکړی دی موږ دوی ته کتاب یتلونه لولي هغوی دی کتاب لره حق تلاوته په پوره لوستلو د دې سره. دویمه معنی یتلونه تابعداري کوي هغوی د دې کتاب حق تلاوته پوره تابعداري د دې. اولئک دغه کسان یؤمنون به ایمان لري په دې باندې ومن یکفر او چا چې کفر وکړو به په دې باندې فاولئک پس دغه کسان هم الخاسرون هم دی تاوانیان.